ستاسو د دوا برکت ته چې ما ته د حضور روضې ته دننه خاص زیارت کتل خدای نصیب کړي. تو مسجد نبوی خادم خاص تمہیں ماخام ہوئے تو دا دنیا بادشاہان چی راضی تاسو ورته دا زیارت لري کوي او دا دروازه لري کوي نو موږ څه ګناه کړی ده. زما دې خبرې په ډېر اثر وکړو. ما ته وایي چې یا شیخ انت منين؟ مال انا من باكستان. في الباكستان منين؟ مال في الباكستان من القلل والجبل. يقال لقومنا الافريديين انا جبلي ولكن احب هذا. ما توي اذا صليت العشاء اجلس هنا. ما سخطان موسيو كده بابي جبريل سرا دل تكينا موسيو شو التزكينا استم دروازه ټولې بند شوي د حرم. بیا ما توي تعال راي وستم پاغه د بیبي فاطمه په میچنه راوستم په میچنه راوستم هغه راته وښوده. بیا هغه کړکۍ چې لرې کړه درې قبرونه دي داسې. دا د رسول الله قبر دی، د ابوبکر دی او د عمر دی. دواړه د رسول الله په خوا کې او د هغه په غېږ کې پراته دي. زه پې ورته ټیټېدم داسې رستو نه ونیوم. ما ته ویل چې لا بس هذا کاف ملتبي. زما عزیزان دا میچن ما لیدلې ده. دا میچن جهیز و. نن ستا لور چې ودیږي یو کال ورته ستا ښځه شاپینګونه کوي په دې مارکیټونو کې او جهیز ورته جوړوي. د بیبي فاطمې واده مو ګوره. بیبي فاطمه ناوې ده او حضرت علي زلمی دی او دا جهیز دی. بیبي عایشه ناوې ده نا سنتو. بیبي عایشه ناوې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم زلمی دی. ابو بکر صدیق سره سو هغه خو چې سو په پیغمبر قربان کړي. جهیز هیڅ نشته. د لاسه ونیوه د پیغمبر کور ته یې بوتله. په دې باندې عمل یو غلام غوث هزاروي کړی و. الله دې خاورې په جنت کې خاورې. د لوڼو واده یې و زامن یې نه و. چا ورته ویل ډولۍ به راولو. هغې ورته نه د پیغمبر لور په زانګو کې نه ده تلې. زما لور به پیدا ځي د میړه کور ته. په بفه کې مې شپه وه. کومو خانانو ځای کې چې زه وم هغه مخالف هم و. خو د غلام غوث د ایمان خبرې چې راته وکړې